بیا دوی خو انتهایی غصو پیغمبر علیہ السلام مبارک صحابونا بیعت واخیشت دی خبر نه کافران خبر شو چې صحابه کرام غصه دی په دې باندې چرته جهاد نوبت را نشي چرته جهاد بس هغوی مصلحت سره وکړه چې څه پکار دی بس دوی کې یو کس وروستو صحابي شو عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ډیر هوښیار کس هغوی ورته وی چې لاړ شي او حضور مبارک سره مصلحت وکړي صلح ور سره وکړي رضا یې کړې ورنه حالات بار ته خرابېږي ځکه چې د حضور مبارک صحابه داسې خلک دي که نه چې هغوی چې څنګه ځان په دین قربانوي او په خپل لیډر باندې داسې وسه پورې سترګو بل څوک نه دي لیدلي دی مبارکي داسې د قربانۍ والا بس هغې طرف نه دوه کسان راغلي دي سهیل ابن عمر او عروه ابن مسعود رضی الله تعالی دا وروسته بیا صحابي شو کله شراله حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا اور ته فرمایي چې د کافرانو د طرف نه ز سفیر راغلی مو څه صلح کړو صلح باغې باندې صحابه کرام ناستی عمر فاروق غوندې شخصیت ابو بکر صدیق عثمان ابن عفان علی شیر خدا نور صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي ټیک ده صلح کړو چې کله صلح خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړه عمر فاروق بیا راوچت شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله زمونږ خدای پاک شته که نشته یا رسول الله مبارک نبی علیہ السلام ورته فرمایي او رب شته ورته فرمایي رب یو دی که نه دی او رب یو دی یا رسول الله رب دستا مددگار دی که نه دی بالکل زما مددگار دی یا رسول الله ته برحق نبی که نه بالکل برحق نبیم عمر فاروقا ورته فرمایي چې رب هم شته رب یوم دی رب معاونت هم شته ته برحق رسول مې دغو خلقو سره به مونږ صلح کړو یا رسول الله صلح نشته ته اعلان وکړه یا رسول الله مونږ تا سره یې ورته فرمایي دغو خلقو سره مونږ 313 د 1000 په خلاف جنگیدلی یو او 700 کسان د 3200 په خلاف په احد کې جنگیدلی یو اوس خو بیا هم 1.5 کسان یو یا رسول الله دغه خلق د صلح قابل ندي چې دوی سره صلح وشي د مبارک غصه شو پاګې باندې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي زما رورا عمر فاروق رضی الله عنہ آیا حضور مبارک اتباع تا د پاره خنه ورته چې ته هغه اتباع وکړې نو د مبارک خو انسان په جذباتو کې مغه پختنې ابو بکر صدیق نه غړي چې ولې دا کوم سوالات چې ما وکړه دا صحیح نه دي ورته صحیح دي ولې مونږ صلح کړو بیا ورته فرمایي دا محبوب علی السلام خوخه او د محبوب علی السلام خوخه دا د چا خوخي دا د رب خوخي نو لہذا مونږ د حضور مبارک اطاعت د په مونږ باندې لازم دی بس تکې نه دلته چې حضور مبارک سوای هغه به مونږ منو خامخ دا سنا چې عمر فاروق نه فرمانی کړي نعوذ بالله یا دا د عمر فاروق هغه غیرت ایمانی حضور مبارک تخپل اظہار د جذباتو کا چې مونږ تاسو سره یا رسول الله تیار یو کله چې دا صلح لیکل کېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سیرت حلبی لیکلی وی چې هغه یې رؤ غوښته او ته فرمایي دا صلح ور سره ولیک صلح ته ګوره او شرایط ته ګوره څومره بدمعشي ګوراغوي کړي درې غټ شرایط دي اول نمبر شرط څور تک دی اول نمبر شرط دا دی هغه کافرانو د طرف نه چې کوم کسان راغلي دي چې تاسو به سکال دا اوس دا به تاسو عمره نه ادا کوئ تاسو به بیرته واپس ځئ ورته حضور مبارک ورته فرمایي چې صحیح ده مونږ به واپس ځو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کنه چې په صحابه باندې دا خبره څومره سخته وي چې هغه منظر ما لیدلی دی چې دا حضور مبارک ورته وي چې ټیک ده مونږ به واپس ځو بس صلح دویم نمبر دا دی چې تاسو به عمره را روان کال ادا کوئ خو صرف 3 ورځو له به راځئ زیات نه 3 ورځې کې به هر څه ادا کړئ واپس به ځئ دام ټیک ده نبی علیہ السلام ورته فرمایي ټیک دریم نمبر شرط څه دی ستاسو څومره بدمعشي ده دا دریم نمبر ورته یي چې که د مکې مکرمې نه د زمونږ څوک درغی اګه زمونږ کافر او که مسلمان او که هر څوک خو چې د مکې مکرمې نه څوک درشي مونږ له به واپس راکوئ او که تاسو مدینه منورې نه څوک راغی مونږ به نه درکو اب مونږ سره قیدی او که تاسو له څوک درغی اب مونږ ته واپس کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دام ټیک ده بس ټیک ده داسې به یي درې واړه دا غټ هغه شرایط دي
چا لیکل علی شیر خدا لیکل نو علی شیر خدا ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم شکل دا ولیکل نو عروه ابن مسعود ابل صحابی ابل صاحب چکم د سہیل ابن عمر اغور تو وی چې د تاسو څه شی ولیک بسم الله مونږ خو رحمان نه پیژنو دا رحمان څوک دی ورته دا وران کړی دا لری کړی حضور علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په دې باندې غصه دی حضور مبارک ورته فرمایي چې خیر دوران یې کړه واپس یوران څه شی ولیکو بسمک اللهم هغه ورته دا ولیکي بسمک اللهم حضور مبارک ورته فرمایي چې خیر د دوران کې دا ولیکي دي ته حکیم یې دي ته قائد یې دي ته په حالات او نزاکت باندې پوهیدونکی انسان یې دي ته شفیق یې دي ته مهربان یې دي ته د الله رسول او حبیب او پیغمبر یې صلی الله علیه وسلم بیا یې چې کله ولیکل نو بیا یې ولیکل چې پکې ولیکل چې قضا علیه رسول الله صلی الله دا فیصله چا کړي دا فیصله قریش شر رسول الله سره کړي بیا ورته دغه کسي چې کته مونږ رسول الله منلې بیا خو نه منع کولی مونږ خو تا رسول الله نه منو لہذا رسول الله بدلی کی څه بلی کی قضا علیه محمد ابن عبد الله دومره بلی کی اب ورانه ندی وخت کې حضور مبارک ورته قسم وخړل ورته چې وران بیکړم خو زما د الله قسم چې رسول الله مورته فرمایي زیم د الله رسول تاسو به نه منئ وران بیکړم خو زیم د الله رسول ورته علی شیر خدا ته فرمای رضی الله عنه چې دا وران کړه حضور مبارک ته فرمایا رسول الله علی شیر خدا لا سنت رسول الله د نوم ورانې دو د پاره نه دی پیدا د لیک د پاره پیدا دی یا رسول الله تی پخپل وران کړه حضور مبارک پاغا پخپل باندې وران کړه آغا صلح ور سره وشو دوی آگے طرف تلاړ حضور مبارک چې دی بیا کله صحابه سره پاتې شو درې ځل پیغمبر علی السلام دا اعلان کړی دی چې دا کوم زناور دی سره دا ذبح کړی وی خوري احرامونه کوس کړی چې واپس شو صحابه هیڅ پیغمبر علی السلام مبارک له आवाज نه ور کړی بیا ورته حضور مبارک فرمای دا کوم زناور چې موږ راوستي خوراک د پاره دا ذبح کړی احرامونه کوس کړی صحابه څه جواب نه ور کړی دریم پیر بیا رسول الله ورته وی دا زناور ذبح کړی احرامونه کوس کړی چې موږ واپس لاړ شو بیا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خاموش دي پیغمبر علیہ السلام مبارک خفغان وکړه خیمه ته داخل شو ام سلمہ ته فرمای ام سلمہ زما خبرم نن څوک نه مني دریزل ما صحابه تو فرمایل چې دا سه وکړه یو مال आवाज نه راکې ام سلمہ ورته فرمای یا رسول الله خیر دی نن دوی دومره په تکلیف کې دي کنه دومره په پریشانی کې یا رسول الله چې نن دوی معذور دي کته لا جواب نار کې هغه په تکلیف کې دي خیر دی زار ته طریقه خایمه او هغه طریقه دالا چې تاسو په خپل باندې ووزي په خپل باندې ذبح په خپل وکړي احرامم لری کړي ته وګوره ټول صحابه کرام مدستا اتباع خامخه کوي رسول الله حضور مبارک عمره سے وکړه زناور یې ذبح ک احرام یې لری ک ټول صحابه احرام لری ک صحابه کرام بیرته واپس را لیارینا مقام د حدیبیه نه عمر فاروق ورته پلیار کی چې واپس راتله ته فرمای یا رسول الله تا خو مونږ تویلیو چې مونږ با مکه مکرمه ته داخله وو مونږ خو به طواف کړو مونږ خو نه داخل شو او نه مو طواف وک نبی علیہ السلام ورته فرمای دا خو منور ته ویلی چې سکل کنه نور به داخله گو خو سکال منو ورته ویلی چې سکال دا بوم دې سفر کې نور به ان شاء الله تعالی داخله گو طواف بم کړو عمره بم کړو خدای پاک به دا زې مونږ لرا کوي عمر فاروق او دا ټول صحابه کرام پریشان وو واپسې کې بیرته مدینه منوره لراله دا پشپغم کال د هجرت فرست ذی قاعده او په مقام د حدیبیه کې دا صلح پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفار سره